کله چې تاسو د قرض معامله کوئ یا د ادھار معامله کوئ تر یو نیټې مقرره، نو دا خبره ولیکئ. دې دپاره چې وروستو بیا ستاسو ترمنځ نزاع جګړه نه پیدا کېږي. د جنګ او د فساد نه د بچ کېدو دپاره دا خپله خبره معامله ولیکئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم کله چې معامله کوئ بدین د قرضې، بدین د ادار، الى اجل مسمى تر یو نیټې مقرره، فاکتبوه لیکئ دې لرا. دا امر ارشادی دی، دا لیکت پڑھت دا مستحب دی. کله چې چاله قرضه ورکړي نو دا به واپس کله اخلي، د هغې نیټه د هغې تاریخ ولیکئ. یا یو دکان نه ادار شي اخلي نو دا ولیکئ چې د دې سودا پیسې به بیا کله ورکړي. اذا تداینتم بدین، کله چې معامله کوئ د قرضې یا د ادار، نو الی اجل مسمى، یو خدا چې نیټه معلومه او بل دا فاکتبوه دا ولیکئ. اذا تداینتم بدین، دې کې یو صورت بیع العین بالدین، دکاندار ته مخکې پیسې ورکړي، دا واخله 20,000 روپۍ او میاشت بس 2 میاشتې پس به زما کور ته دومره سودا وکړي. پیسې مخکې ورکړي، سودا وروستو اخلي، دې ته وایي بیع سلم. دا ولیکئ، دکاندار ته 20,000 ورکړي، میاشت پس به زما کور ته دومره سودا ولګي، چینی، دال، غوړي، پلانې دا ولیکئ. یا سودا ادار اخلي، شی مخکې اخلي، پیسې به میاشت پس ورکړي، نو بیا هم ولیکئ. یا چاله قرضه ورکړي نو بیا هم ولیکئ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ودلیږي په منځ تاسو کې یو لیکونکی، یو منشي، بالعدل انصاف سره. ولا يأبى، انکار دې نه کوي، کاتب لیکونکی، منشي، ان یکتب د لیکلونا، کما علمه الله، لکه څنګه چې تعلیم ورکړی دی دته الله، دله الله علم ورکړی دی، دې خط لیکلی شي، کتابت کولی شي، نو دې لیکلو کې. ولا یأبى کاتب، انکار دې نه کوي کتابت کوونکې، لیکونکې، ان یکتب د لیکلونا، کما علمه الله، لکه څنګه چې ښودنه کړې ده دته الله، فلیکتب، نو دې لیکي. ولیملل الذی، املا دیو کی، بیان دیو کی، الذی هغه سړی، علیه الحق، چا باندې چې حق دی، علیه الحق، چا باندې چې قرض ده. څوک چې دا ادار شي اخلي یا قرضه اخلي، نو دا قرضدار دې بیان کوي، کاتب ته دې ووایي چې دا خبره ولیکه. دا قرضدار دې ځکه دا بیان کوي چې دا د حق اقرار شي، چې دا شی ما واغس، په ما دومره قرضه شوه، دې خپلې ژبې نه په خپله اقرار هم کوي.
وليملل الذي بیان دیو کی املا دیو کی هغه سړی چې هغه باندې قرض ده وليتق الله ربه خود یریږي د الله نه چې رب ده یعنی پورا خبره دی ولګي ولا يبخس منه شيئا او کمی دین کوي دا غینا نسشي فإن كان الذي عليه الحق کوي چرتا دا سړی چې هغه باندې قرض ده سفيها لونه سفيها بوقوفا روپۍ جوړیږي زر او دیوی 1200 ولګا او ضعیفا یا کمزور وی د بدننا منشی او د کاتب خوا د نشته او لا یستطيع ایمل هو یا د طاقت نلري د املا ویلو د بیان کولو یا پوچاړه نه یا بجبن کوئی دے پختو یا اردو کې لیکي فليملل وليه بالعدل نو املا دیو کی ولید د وارث د ذمہوار د نائب د پلار یا رور یا در بالعدل انصاف سرا فإن كان الذي عليه الحق کچرتوی دغه سړی چې کوم قرضدار دی بے وقوفا یا کمزور یا طاقت نه لري د بیان د ابلا کولو چاړه دی یا پجبن کويږي فليملل وليه نو ابلا دیو کی بیان دیو کی والی وارث د بالعدل انصاف سره بعضی نیم سړی بے وقوفی یا په حساب نه کويږي یا بجبه نه پوهېږي نو دی د خپل په دی بل سړی ولګي هوښیار سمجدار چې هغه املا یو سړي غوا خرڅوله ښځې ورته ووایي دا خو د غوا منډۍ ته دا خرڅه کړه خو د 3 شلو نه به یې کم نه خرڅ کړي 3 شلې یعنې 80 روپو نه به یې کم نه خرڅ کړي دی چې لاړ منډۍ ته یو سړی پیټ شو تپوس دی نه کوي چې دا غوا په څو خرڅه نو دی وایي ته به یې په څو اخلي هغه وایي زه یې په اویا اخلم دی وایي زه د 3 شلو نه کم نه خرڅ هغه وایي صحیح ده ستا خوښه ده هغه یې ورله ورکړي دي کور ته چې راغی ښځه ته تپوس کوي چې غوا دې څنګه خرڅه کړه په څو دې خرڅه کړه تا چې څنګه وایي هغه څنګه خرڅه کړه 3 شلې په 80 روپۍ مې خرڅه کړه یو ټګمار را باندې پېښ شوی و هغه راته په اویا غوښته هغه له مې ورته کړه نو بعضې نیم سړی په حساب نه پوهېږي وایي ټګمار رانه په اویا غوښته هغه له مې ور نه کړه او تا راته ویلي چې په 3 شلې خرڅ کړه نو په هغې نه خرڅ کړه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل نو خيار سره به د فضیلات شي املا بو کی منشي تبوي دا حساب کتاب کې دا سمري واستشهدوا شهيدين گواهان ونسید و گواهان من رجالکم دنارین استاسونا منشی کاتب په کتابت کوي دو گواهان براولي هغه به دسخط یا موټاګانې ولګي دا به گواه شي فإن لم يكونا رجلين کنوی چرتا دوتنا نارینا فرجل یوسړی وامرأتان وزنانا ممن ده غچانا ترضونا چې تاسو خوښوئ من الشهداء د گواهانونا د خپل مرزي یو سړی گواه براولي 2 زنانا دا 2 زنانا به ولي ان تظل احداهما كخبر هي رشيد جبينا فتذكر احداهما الاخرى نو یاداش کو توکی بلا یا بدوتن سړی گواہی گئی
او کدو تنه سړی ني نو یو سړی دو زنانه دا دو زنانه به ځکه کې یوینه یریږي نو بل ورته خبره راځي ولا يقبل الشهداء انکار بنکی گواهان اذا ما دعو کله چراو بلل شي گواهیتا ولا تسأموا نارستیا مکوي ولا تسأموا سستیا مکوي بد مګړای ان تكتبوه لکل دې صغيرا او كبيرا وړ خبر یو کلوي الى اجله ترنيټي د دې لیکلو فائدہ بسې ذالکم ذالکل تاسو او گواهان قائمون باغی اقسط عند الله زیاد انصاف خبر دا پنیز دا اللہ واقوم للشهاده او دیر درست خبر دا تگواهی دا پارا وادنا اللہ ترتابو او دیر نزدی دا دیتا جتاسو شکو نکئی یو شی چې کله تاولی کو کال پس به هم لیکل موجودی یو خود انصاف شی دی الله یې خوښي د گواهی لحاظ سره هم ډیره مناسب خبره ده او بل خبره دا چې یو شی ولیکل شي نو بیا به شک هم نه کوئ وادنا الله ترتابو زیات نږدې د دې ته چې تاسو شک نه کوئ الا ان تكون تجارتا حاضرتا دا لګل به الا کوي چې کله ادھار یا د قرض معاملې الا مگر ان تكون کوي تجارت حاضرتا لاس پلاس تديرونها اڑوي راڑوي دلرا بينكم فمنس بلکی فليس عليكم جناح نشت ليس گناہ پتاسو اللہ تکتبوها چدل کئی دلرا ادار خبر وا دا قرض نوی لکا جی سباب یا جنگی گئے نا او قدلاس پلاس خبر ای دا واقل سودا دا واقل پیسی نبا دلکن ضرورت نشت واشهدوا گواهان کونسئی اذا تبایعتم کلچی معاملکوئی دیکی هم دا گورد لکنن سوا لوی مارکیټونه دي امتیاز دی میټرو دا چیزب دی لوی مارکیټونه یا بار ملکونو کې نشو کوم شی چې اخلي نو تعالی اوس لري راځي دا خبره چې سبب کې بیا جنت دی ولا يضار كاتب ولا شهيد تکلیف بنا ورکول کېږي لیکون کتاب او نه گواهی ورکول کتاب دا سینا چې منشي ته وای راځه صدر ته نه دا منشي خوا ته راشه یا گواه ته وای فون ورته وکړي چې حیدرآباد ته راشه ودی له تکلیف نه ورکړي وان تفعلوا او کتاسو ضرر ورک تکلیف ورک کاتب لا یا گوالا فإنه فسوق ندا گناہ دے فسق دے بكم چین خطے تاسو سرا واتقوا الله يريد اللهنا ويعلمكم الله تعليم دركي تاسو الله والله بكل شيء عليم الله بهر علم والده وإن كنتم على سفر وإن كنتم على سفر أو كيتاسو بسفر ولم تجدوا كاتبا أو نمومي كاتب لرا منشي لرا دا د سفر خبره یا د کاتب عدم وجود دا قید احترازی دی دا ضروری نه ده وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَيَ تاسو په سفر ولم تجدوا كاتبا نمومي كاتب فرحان نگانا کئی مقبوضة قبض شوی فرحان لازم دا گانا مقبوضة قبض شوی یو سړی نه ته قرض غواړي 50,000 روپۍ 15,00,000 روپۍ دې درته وایي چې زه به تا یقین نه کوم باور نه کوم اعتماد نه کوم
शीशे ब मा सरा गाना गए मोटरसाइकिल गाना का गाड़े गाना का गड़े दा मोबाइल दे स्मका दा कोर दे दुकान दे फलाने दा मा सरा केना खपल कर्जा चिगर जे कर्जा राकड़ा खपल शे हो दा बदी सड़ी सरा अमानती दी के बदे खियानत न की दीन कदे फ़ायदा उचती स्मकदा दागे ना फ़ायदा अखली फसलों न बगी करी फ़ायदे के ना अखली मोटरसाइकिल ले आगे चली गाड़ी इस्तेमाली दा खुद सर अमानत दीन फ़ायदा अगस्तल दा सूद की रज़ कुल्लु कर्ज़ जर नफ़अन फ़हुव रिबा यौशे ता सरचा गाड़ा की हो औतद आगे ना उस फ़ायदा अखली खुदा कर्जी सर जकम शे फ़ायदे न सड़े अखली अगे ना वागा सूद की रज़ गाड़ा को जायज़ था खुदागी ना फ़ायदा गसल ना जायज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी सरा मामला करे वा सले गडेरे वरबशे तनागस्त भी और यौजरा वरसरा गाड़ा यके वा फरिहान मकबूजा नो लाजिम दी गाड़ा कोल यौशे ची अगदे खपल कब्ज़ा की वाक़ दे दपारा ची कल ता जमा पैसे राखने खपल शे वापस वाक़ ददी जायज़ सूरत दादे का दुकान ता सरा गाड़ा शो या मकान गाड़ा शो और तो दागी करे आखिरी और दरी कर्जे ने कटकाए 15 लाख रुपये कर्जवा और हर इनाश दुकान का या मकान करे आखिरी और दान सरी लिखी 10 ज़रा 10 ज़रा 15 ज़रा 1 लाख 2 लाख 15 लाख की सुपर कमीनिश और कमी हुई खुदा सूद किरा लगा फ़इन अमिना बाज़ुकुम बाज़ा फ़इन अमिना बाज़ुकुम बाज़ा कहे एतबार की बाज़ियता सुना बबाज़ो जवे माँ सर फिशे गाना मगदा जमा बता यकीन तब जमा पैसे वापस रखी फ़इन अमिना बाज़ुकुम बाज़ा कहे एतबार की बाज़ू बाज़ियता सुकी बबाज़ो फ़लयुअद्दिल्लज़ीन अदा की हक़ सड़े उक्तुमिना चिपाप बांधी एतबार उकड़ेशु अमानतहु अमानत दद वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु खुदियरीगी अल्लाह ना चिरम ददे वला तक्तुमु शहादा मपटवै गवाही लरा वमन यक्तुमहा चाची पटकड़ा गवाही फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु नु यकीनन गुनहगार दे दद गवाही पटोल हक पटोल दा दसड़ गुनाह दे वल्लाहु बिमा तामलून अलीम अल्लाह हवा चता सुसकवे बागी पुआ दे।